أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين ابتدائی آیاتنا شواہد و مسئلہ د توحید باندے جانیں صورت کے ترغیب دے تشجید آپ تبلیغ باندے مخکې صورت کے کله چې د توحید او د سنت بحث شو نو په دې صورت کې وایي چې طریقه زده کړه د مشرانو نه دنیا کې چې څومره خلق دي هغه ټول د دې وینا کوي چې مشر پسې روان شي د مشر ومني یا مشران دي مشرانو پسې روان شي. د بعض خلکو مشران خداسي چې هغه گمراهي بیلاری او د بعض خلکو مشران هغه پیغمبرانی نیکان خلقی اولیاء کرام بزرگانی دلته کې الله رب العزت چې کم ترغیب ورکي نام د دې ورکي چې تاسو مشران چې هغه د دین مشران دي الله وی مار علی ګلی پیغمبران دي باغی پس روان شي هغه چې کوم کارونه کړلی نو هغه کوي. انبیاء علیهم السلام معصومی گناہ تی نه کیږي نه وړو کې گناہ نه غټ گناہ بیا په هر دور کې چې کم یو د سړی مشر دی هغه له هم هغه درجه ور کړل کم چې د پیغمبري هم معصوم غني کچره داغه غلطي وشي نو نه دا غلطي نه ده هغه چې کوم خبره کوي نه هغه دا کانی کرخه غني وې دا خو داسې دی چې دا معصوم دی د ګنا نه پاک دی د خبره او هوې کله خبره ده غلطی به کیږي لیکن هغه نه داخله کې نه تسلیمي چې دا غلطی ده ګناهونه به کیږي لیکن خلک دا نه تسلیمي دا ګناه ده دیو جنا الله رب العزت د سخل کو بارک ویلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی خپل مولیان خپل پیران هغه ارباب جوړ کړیو د الله نه سیوا ولې چې مشر وتسوي پیر سے وتسوي مولا وتسوي یا بل یو مشر دے
د پارټۍ مشر دی، قائد دی، داغي د میشن او داغي د پارټۍ مشر دی یا بانی دی، هغه چې سکینو هغه باندې کو سو خبرو کینو دی پکې خلک وی آگ بګول کیږي. نه دا څومره چې دي انسانان دي غلطي وته کیږي، یو پیغمبر داسې دی چې هغه نه غلطي نه کیږي. پیغمبر داسې دی چې هغه د ګناه نه پاک دی. نور چې څومره دي نو دومره درجه ول ورکول نه دي پکار لکه د پیغمبري، یا دومره درجه چې هغه د خدای توب درجه د ربوبیت درجه نو دا درجه ورکول نه دي پکار کني په دې باندې بیا سره مشرکی. نو الله رب العزت دلته کې مونږ ته د 15 کسانو نومونه اخلي په بل طریقه باندې چې هغه پنوسه تذکرہ شی او والتین والزیتون، تین چې کمزه کې وو انسان چې په کمزه کې وو د هغه ځنه چې چا مسله شروع کړو پاره کې یو د نوح علی السلام او یو د ابراهیم علی السلام. زیتون چې کمزه کې سیاتو خونان هغه ځنه چې مسله شروع کړو ناغه عیسی علی السلام دی. تور سینین کوه تور شین غرخ استا هغه ځنه چې میشن شروع کړل راوړې به موسی علی السلام دی. او هاذا البلد الامین د دې خار والا بلد امین والا هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا 15 نمونه دي، 15 کسان دي. نو داغي هستیو ګورا، داغي تاریخ ګورا، او هغه چې کم کار کړي نه غتوکا. الله رب العزت چې ذکر کوي په دې طریقې باندې په دې د پاره ذکر کوي چې او دا غزان رهنماو ګرځوا، هغه چې کم کارونه کړي او هغه شانتي توکا، هغه باندې څه مشکلات راغلي او نه په پتا باندې مرضی هغه ته بتکلک ولاړې. لکه 3 د نوح علیہ السلام اول هغه ابتدائی مشر دې زمونږه نیکونو کې راضی. آدم علیہ السلام ټول نه مشر نکده کشر نکد چې دین هغه نوح علیہ السلام دی. دغه د دنیا چې څومره ډکه ده د نوح علیہ السلام اولاد دی. بیا دا درې زامنو مخکې تذکرہ شي وا حام سام یافس دا اولاد دي. او نوح علیہ السلام څه کړیو؟ نوح علیہ السلام مسئله بیان کړو، خلق وتا قسمه قسم خبرې کړوې، چاوي دې مشرق واړي، چاوي سو تکلیفونه قسمه قسم تکلیفونه رسولیو. نوح علیہ السلام آخر کې ونشوا 9.5 کاله تبلیغ کړل، دا عمر زیاتو. لکه بازي خلق لیکلي 1400 کاله عمر یو، چا دینه زیات لیکلی. نو 1400 کاله عمر دی، 9.5 کاله هغه د سختي وخت تیر کړل، هغه د تبلیغ کړل، کافر ته دعوت ور کړل، او خلق مسلمان شوی دي. نو 100 څومره دي؟ بس 100 دینو. دغه ضرورت نشته چې سودی اتیادی کې دعا اتیا دی نه، دا کڅوګ وینا اتیا دعا اتیا دا قولم سب دا یو قول په کېشته دا بل خو به سره نشتی. یو قول پکې دا نوح علیہ السلام سره چې کوم بچی وی دي نو درې زامن دي او درې ګیان دي. ایو نوح علیہ السلام دې په کېشته کې دغه انسانان بچی دي. بعضی دین زیات وای هغه څه زوري خبره نه ده، دا یې سره خامخا عزت کی کاغه عزت نشي نو سره بچته سب بل طرف تلاړ شي. نه بس ډېر کم خلق الله وای وما امن معه الا قليل.
ډېر لږو خلکو هغه سره ایمان راوړی. نوح علیہ السلام لګیا دی تبلیغ کوي، واعظ او نصیحت خلکو ته کوي، تر دې پورې چې کله هغه تمه قطع شوه نو بیا یې خیریم کړلی او الله ته خپل عذر هم پیش کړلی، یا الله انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما د شپې او د ورځې دعوت ورکړلی، په زور مې ورکړلی، په پټه مې ورکړلی، یوازې مې ورکړلی، په جمع مې ورکړلی، ودې منې نه. آخر کې وایي یا الله لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، په دې ځمکې باندې د مخ په ځمکه باندې یو کور د کافر پاتې نه کړي. الله به یو سیلاب راوست، طوفان پیراوس او هغه طوفان کې ټول تباہ کړ. یوازې دا نه چې انسانان تباہ شو، نه انسان د وجې نه هغه نور زنده سره هم تباہ شو. د هر قسم نه دوا چې هغه نر او ماده یو جوړه د هر قسم نه هغه بچی ده، بیا د هغې نه دا نسل چلېدل دی. د نوح علیہ السلام په شان کار وکړه. دویم نمبر باندې ابراهیم علیہ السلام دی. نوح علیہ السلام پسې په غټو پیغمبرانو کې اولو العظم پیغمبرانو کې نوح علیہ السلام راضی، دا ابراهیم علیہ السلام راضی. ناول نوح علیہ السلام دی نور پسې ابراهیم علیہ السلام دی. ابراهیم علیہ السلام ته وګوره واغه چې کم خدمت د دین کړل، کم کارونه کړلی، هغه شان دي ته وکړه. د ابراهیم علیہ السلام باندې امتحان نم راغلی د الله تر طرف نه، مور پلارې خلاف دي، هغې له دعوت ورکول دي، قوم خلاف دی، هغې له دعوت ورکول دي، بادشاہ خلاف دی، هغې له دعوت ورکول دي، د هغه سره باس کول دي. دا هر یو چې دا جدا جدا امتحان دی. بیا ابراهیم علیہ السلام کور کلی پریدي هجرت کوي، دا دغه بل امتحانو. ابراهیم علیہ السلام هلته کې شرک او کفر کولی کېږي، خلکو بوتان جوړ کړلی، نه هغه بوتان آپس راغی او ماتې کړو، ټول یې کنډ کپر کړو. ولې یوازې دین کې دا نه ده صرف نرمې نرمې خبرې وکړي، نه یوازې نرمې نه دی، نرمې سره ګرمې هم چلیږي. نه هلته کې دا کار یې وکړو، بت شکن جوړ شو، بوتان یې مات کړو. بیا بل امتحان پر راغی، ور ته خلکو اچاو، د دې خپلې خبرې نه قلار شه کنې ور ته دی اچو، ور یې بل کو او ابراهیم علیہ السلام ورته واچو. ابراهیم علیہ السلام پسې ملائکه مراغلیو چې موږ تا پس طریقې باندې بچ کو، او نه تاسو ته ضرورت نشتی، الله معینی هغه کوم وجنی مړ خیمه کاغه مې بچ کړي، هم بچ کولای شي. الله رب العزت دا ورنا او اخلاص کې بچی کو، او ورته وی یا نارو کونی برد و سلام علی ابراهیم، اے ورا د ابراهیم علیہ السلام د پاره یخ سلامتیا والا شه. بل امتحانو ویرا زوی دی حلال کا، یو زوی دی نور نشتی، او دور داسې وو، بیا وروسته نور زامن الله ورکړلی، لیکن ابتدا کې دا یو زوی دی او دا دومره شی دی چې منډې سره د ده سره په لار باندې تلی شي، منډې والی شي، او په دغسې حالت کې ورته حلال کوي. ابراهیم علیہ السلام غاړه کېښوده، هغه هم راوپرځو او علالوی الله رب العزت هغه قربانی دا هغه قبول کړه. اسماعیل علیہ السلام بچ کو او داغه په ځای باندې ګډې راولېږو، هغه ګډ حلال شو. دا امتحاناتو
ابراهیم علیہ السلام یو امتحان دی نمخ کې بلو خپل دغه وړوکې زوی دی ورسره مورې ده دا واغلا وې بوزا او الته کې حرم شریف سره خوا کې الته کې کوس کا بیا تی راځه او بوتلو اول ته کې کوس کړو هیڅ شی نشتی شینکې نشته آبادی نشتی دغه سه یو بیابان دی شګی دی د وګو درک پکې نه لګي د خوراک درک پکې نه لګي الته کې آباد کړو کوز کړو او روان شوته او ته आवाज کې حضرت आवाज کوي چاته دې پرې خودو او جواب نه ورکي بیا وی الله تعالی او یاو الله ویلی بس ټیک ده چې الله ویلی نو الله موږ ځای کینا دغه سه خپل خزا او دغه سه وړوکې بچي خالص بیابان کې پرېدا او ته راځه ادا سه وکړو الله رب العزت اغازه کې تنظیم کو او به راوخه چولې زمزم او به الته کې جاری کړي چینه جاری کړه ادا غزين الته کې دی پاتې شو اغازه بیان سلو چره ابراهيم عليه السلام دا حالاتو دغه حالات پتا باندې بم راضي چې کله ته دین بیانې حق بیانې نو تا باندې برازي ته بسکه دې د وزن ټینګه دې ته ټینګ شاه کله کو ته ودرېګا د خپل مشر په شانتي کارو کا دریم نمبر باندې زيتون دے عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نوم راضی ہے 3 کے 2 نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام زیتون کے عیسی علیہ السلام دے आवाज़ عیسی علیہ السلام حالات تو ګورا هغه څنګه په مشکلاتو کې خلکو داغه په سس خبرې کړلې بدنامي لګولې لیکن الله دا غینا او بچ کړل ابتدا کې خبرې کړلې خلکو په مور ولا بدنامي لګولې الله رب العزت دا غي تنظیم مکو خبر اخلاص شوي بیا دعوت ورکې دا توحید طرف ته ایمان طرف ته لیکن بیا هم خلک خلاف دي يهوديان دي خلاف دي عیسی علیہ السلام مقابله کې يهوديان را پاسه وجنوي الله وی تاسو خوځې خوځې بچکو او عیسی علیہ السلام په کم عمرای کې وې د درې اشکالو په عمر کې عیسی علیہ السلام الله اسمان ته خېجاو ولې دې يهوديانو دې نه پریخو ازمام ستام دشمنان دي ما تاب سکو داغه پیغمبر پسند کې بودريګو او دغه خلکو چې کم د دین خلاف دي د پیغمبر خلاف دي زما استاد ایمان غلدي هغه نه بزان ساتو نو عیسی علیہ السلام بارکه الله رب العزت وتوه انی متوفیک و رافعک الیا بل ذکر وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دې خلکو هغه وجل نه ده نه په سولای کړل بلکې په دې خلکو باندې شوبه پریوتی ده عیسی علیہ السلام حالات وګوره واغي هغه چې سنکار کړل هغه سنکار توکا سلورم نمبر باندې د پیغمبرانو تذکرہ چې راځي دي صورت کې د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام په شان کارو کا موسی علیہ السلام او د غټ بادشاہ فرعون غونته کې خلک وایي د فرعون په شان د ښکری په سر کې فرعون ښکر نو لیکن ښکرور دی ته وایي چې زور اورو او بے ځای به زور کاو بے ځای زور کوي وځه الله رب العزت وایي پیغمبر پیدا کوم دیوینا نو پیدا کیږي وي دا څومره شي دي دا واړه پیدا کی دا وجه نه څومره واړه مړکړه لیکن الله رب العزت چې کم اراده وا الله رب العزت چې کما خوخوا او شوا
موسی علیہ السلام پیدا کو او د په کور کې دنه وته لوی کو او آخر کې د بادشاہي د فرعون بادشاہي داغه موسی علیہ السلام په وجه باندې ختم شو. دی اوس روان دی موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ملګری وجني ای په روان دی آیت یو تخته دو هغه لاړل دریا باندې پوری وتل دی په سیمو روان دي حالت کې الله را په بو باندې راګیر کړه حالت کې مړ کړه. موسی علیہ السلام چې کوم کارونه کړلی سمرا د دین د پارا هغه سخت تیری کړلی دا سه سخت دا پتا باندې مرাজি اور پسې زمونږه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تذکرہ کوي ابتدا کې سلویختو کالونا چې کله پیغمبري اعلان شو دینه مخ کې خلق وتا امین او صادق وې کله چې پیغمبري اعلان شو خلکو ته پته ولګی دا ناغین ورستو خلق مخالف شو الګ لګیاري اوس نور سوي هغه امین او صادق خبر اخلاص شوي وې دا خو هغه زمونږه صله رحمی ختمي زمونږه تعلقات کټ کړي زمونږه خپل هغه کې په دیواله راولي خپل پر دکړو وي رونه جدا کړو پلار د سوینا او سوی د پلار نه جدا کړو دا خلکو خبره وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه هغه چې راجمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوصیت فی الله مال چې په دین کې کم تکلیفونه راکړې شي دي ما اوصی مثلی احد دغه سي تکلیفونه یو تل نه دی ورکړې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه د ټول نه زیات دي هغه زموږ د پاره تکلیفونه تیر کړل مسلمانانو ته دي خلقو د پاره هغه رحمتو خلقو ته دین ور ورساو چا چې ومنله کامیاب شو چا چې اون منله هغه ناکام شو. نن یو سړي ته وې ابو لهب یو سړي ته وې ابو جهل یا بل داسې عتبہ شیبہ وغیرہ داغي نوم متواخله او سړی پیژني مسلمان سره بیا جنگ کوي ما دې ابو جهل وې ما ته ابو لهب وې کنه ابو لهب چې دی هغه هو دومره سو بد نوم نه وې یا کا ابو جهل شي نو دا یو سړی نو زوی خانه دی نو په خپل خو خره کنه نو ابو جهل د جهل پلار دی نو استاد زوی خانه دی ته خو خی کنه نو سوي الدغه ابو جهل باندې سړی خپکی چې سړی ته وې تا ابو جهل په دې باندې خلک فتنه کوي جنگونه پی کوي وې ماته ابو جهل ویلو ابو لهب ویلی یا بل ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دین راول دین بیان کو څنګه چې هغه بیان کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې ویلو ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی دو سيزونه تاسو ته پرېدم یو د الله کتاب پرېدم او یو خپل سنت پرېدم دې دوار باندې کې تاسو عمل کو لن تضلوا بعدي چرته به گمراه نشئ ما ان تمسکتم بهما کې دوار باندې عمل یو کو چرته به گمراه نشئ. مونږ ته یو درس او سبق دی په دغه انبیاء علیهم السلام څومره چې راغلي تیر شوی دي څومره کارونه کړلي څومره کارنامې کړلي نو هذا البلد الامین دا خار امن والا دا غینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو پر نه خو خپلو بهم گزارو نو کړو پردوم خلقو دا قتل بندوبست کو
جیل کولو بندوبست یې وکړو او مشورې وکړې جیل کوي چاوي شړو یې چاوي وجنو یې خبر هم په دغه باندې وشوه الله رب العزت ته وی خلک دې پرې دي نه ځه دا ملک پرې ده ملک پرې خو دا ملک پرې خودل هجرت کول وی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دا محبوب الہی دا انبیاء علیہم السلام او بیا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی هجرت ته یو د گناهونو نه هجرت ته یو د کلینا د علاقې نه هجرت ته یو د بدو خلقو نه هجرت ته دا ټول هجرتونه دي موږ ته قران کریم کې دا غي تذکرہ تذکرہ الله رب العزت کی زی په زبانی یدینه هجرت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اصل مهاجر سوق ده هغه سوق ده چې هغه دا هغه شینه ځان منع کی کم شینه چې الله رب العزت منع کړل خبره دغه انبیاء علیهم السلام پنځه انبیاء علیهم السلام تذکرہ دلته هغه څه تذکرہ وشو اور پسې نور صورت پاتې دی به ان شاء الله سبا شي الله رب عزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي